السلام علیکم. دا څوک دی چې قدم په قدم امن درنه غواړي؟ ګیلمن وزیر یو ډیر نر پښتون، یو غیرتی ځوان، یو ښه شاعر، یو په خپل وطن مین، د خپل وطن د پښتنو دپاره اواز چوتولو والا، سخت تیرولو والا. دې وخت کې ستاسو د دعا ضرورت دی ورته. ګیلمن وزیر ډېرې سختې تیرې کړې. د پښتون تحفظ موومنټ د منظور پښتین ډیر مضبوط مرګری دی او خپل د حقوقو اظهار د پښتنو دپاره په خپل شعرونو کې کوي. د دې وطن سره، د دې خاورې سره بې پناه مینه ده او د هغې هر قوتونو خلاف دی چې کم د هغوی په وطن کې نقصان کوي، تخریبي کارروایانې کوي، د هغې خلاف اواز چوتوي. څه ورځې هغه ډیره موده په عدالتونو کې، په جیلونو کې، په حوالاتو کې تیر کو او اوس مخکې ورځ راوتی و نو په اسلام آباد کې په یو هوټل بهر ناسو او لساتو کسانو ډنډو په لاس په حمله وکړه، په سر یې والی دی او بیا یې اپریشن وشو او اوس په وینټیلیټر دی، په آی سی یو کې پروت دی په اسلام آباد کې. دعاګانې ورته کوئ. ډیر خلک یو طرف ته اشارې کولې، خو د هغه ملګري او خاندان او منظور پښتین په خپل هم په یو کس دی چې آزاد داوړ نومې دی، په هغه باندې الزام لګولې چې دا حمله پې هغوی کړې ده. هر څه چې دي خو یو ډیر ښه ځوان دی ګیلمن پښتین، ګیلمن وزیر، او د هغه دپاره دعا وکړئ. داسې ځوانان د معاشرې دپاره، د حقوقو دپاره چې څوک اواز چوتوي، د ده لاس مضبوطول پکار دي. امید لرم تاسو به یې په خپل دعاګانو کې ساتئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.